وي جمعیت علماء اسلام مخایا مفتي ما ته جمعیت علماء اسلام د صدر کاروي نه نو ته کار وتا د قرباني ګډو جوړ کړی او قرباني سو کما دی وي توصیف سی له مره کومې په کور پر بند راکړي تا وی ما دې چې کله تا وې زه کومه درې مې شوشوي متفق خو سره نه کنه او چې ما په دې څه دا وسونه مې دی وي ور باندې خدای شیخ رب راوړي وي قران او حدیث اصحاب الكتب دی قران او حدیث بخاری خبر راوړل قران دې الله باندې قران او حدیث اصل تا خپل پټونه دی وي قران او حدیث اصحاب الكتب دی الله باندې ریکارډ موجود دی دا موږ د بخاری خبره کړي دا مشهور وي ما د بخاری کې شیطانانو خاصه ہے حتی کہ اسماء الرجال نے جس طرح کو شیطان کہا ہے دا چې په کومه راځي شیطان میں دار پاس پکشته دي درجه په پکشته او واپس پکشته شی پکشته په پکشته کې پیغمبر ضرور وای چې پیغمبر څنګه خبره کوي چې دی وای دريو درویانو په دې کې شیطان دي مجاهدي او قدرې دي دا ټول روان دي شیطانان دي په بدعتيان دي په پیغمبر دي په پکشته کې څه دي په پکشته کې دی وای تعزیت متصيبو تعزیت مانو که تعزیت خلک ژوندو تا کوي هغه مړي کافر مړي تاسو ته وای پیدا کار سلیل ورکی په سلیل ته کې لاندې صبر نصیب کړه پوښې ولې نیوی عبارت پیش کوم مفتی صاحب تاسو ماوی نیوی صاحب کوم عبارت ته اگر تماوی هغه هو هغه ته دلیل ذکر کړل جلا تابع تمام کار ده مناظره سره او پنځه غړي چې ورشي بیا به هم ځوان زنو دغه وچیل د عبارت چې کنه بوت اصلا د روح صفات معنی کوم مفتی صاحب په اعتبار د اعضاء معنی جواب نه غواړي اندر وګته ته مې نه بارو کنه عبارت وای ته خو ویلې دا جواب نه کو نشي ویلې دیو تانوی سی عبارت مفتی صاحب تا د ما تانوی باندې عبارت پیش کو تا وګن تا ته هغه باندې شي کوئی تعلق نہیں تا ما الله کا تاغي بجاو کې ما څنګه چې نه خو دا د معلومات پیش کو چې هغه وایي چې څوک وایي چې ستر تعلق چې د سر صحیح نه دی خو دا د معلومات هغه په هم چې ما دا پیش کړو او تا ما دا جواب د اوسه پوری رانه کو ما دا د کتاب د کوم عبارت زمونږ دا ما دیوبندي عین نه پیش ما پیش کړ دی پیرا ما کې ما درې فتاوا رشیدی کې دي چې د موس کې ترکه فتاوا رشیدی درو دی وي فتاوا رشیدی باندې هغه چې نبی سلام په خپل قریب بیت په ما ته وخا قریب بیت په نشته دا هغه درو وي ما ته عبارت نه تا هغه وایي چې نبی سلام په خپل واره باندې دې له کلره خو په خپل ولا شرک دا شرک دلري نزدين او الشرك ده كده دلري نزدين او الشرك ده خدای ان دلري کې شنه نزدې مطلق ولي نزدې ته شامل دي تم شامل دي ده نزدين او ژوند لپاره او الشرك ده نه نشته خدای کوم ویسه په یوه پتا ول شي دي چې چې ځان دې سوال کې څه اختلاف نه جوړ دلري نه کې نزدين هغه په کې دا تفسیر کړی چې دا انبیا وای په مستقل نه ما راکا راشه والا دا څه کشته والا رشته 78 ما درشته مفتی سے ما درشته دا ولا دې نه یہ مولانا کہتا ہے اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ نبی سلام خود خطاب سلام کا سنتا ہے وہ کفر ہے والسلام علیکم یا السلام علی النبی بمان سکے السلام علیکم السلام علی النبی بس کی وای خلاص تو ہے السلام علیکم اذان تو ہے السلام علیکم خبر مطلب السلام علیکم تو ہے السلام علیکم نبی دعا ہے دعا دعا لا وجه تو ہے بمان سکے تو نا خبر تی سب نے السلام علیکم رسول اللہ کے السلام علی النبی دے وہی السلام علیکم السلام علیکم خبر تی سلام السلام علیکم السلام علی رسول اللہ و خبر تی نزدې ورشي شوی خبر علیکم السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم یا السلام علی النبی مشکل ہے وزدابورا خبر کس لیے یہ کہ خبر کے پاس جا کر کہی اے فلا تو میرے واسطے دعا کرو تعالی میری کار کر دے وے خبر ته نږدې شو کلاړو ورته ویل ته زمانه پر دعا او کی زمانه کا اللہ تعالی بولتے کیا لگا اس میں اختلاف علماء کیا ہے مجوز سماع موتا کے اس کے جواز کے مقر ہے اور مانعین سبب منع کرتے ورتے تو اس کا فیصلہ اب کرنا محال ہے عام ملک مبارک کے فیصلہ محال ہے مگر انبیاء علیہ السلام کی سماع میں کسی کو خلاف نہیں ٹیم نے شروع ٹیم ولر دے عبارت الکو ٹیم ولر لے الکو وای ہاں تیار کولای نشي ان شاء الله ما ته پېښ او دا یو ځای نه وایي دا په دویم ځای قبر شریف د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ورشي عند القبر سما کې د هیڅ چا اختلاف نشته دی دا د لرې نه خو مونږ ژوندو لپاره چې سما ثابت مفتی صاحب وفرق سب سے کوم در کوم دو بند بس مدرے مفتی صاحب خبر کوم
या तमावे बदी के वकीदा अगर किसी का अकीदा है कि नबी सल्लम खुद खिताब सलाम का सुनते हैं अच्छी चीज है वो कुफर है बदी के मानसा खबर निश्ते है जान तविलत मको दा आज दा तविल वकीदा او تاج دا كم خبر وکړه تا دا خبر وکړه چې هغه چې قبر ته لاړ شي چې تمال الله نو غواړه جایز دي دا ستاسو مجر کتاب دی دی وی راه وفات یافته غیر ذات جایز بدعت ہے دغه بدی له کومه کړه عبارت فیصله په دې عبارت دا پدې عبارت ده په سم په الله چې تنه شکوله تا مفتي برنګ والے دا دې کسه دې کارا کړه لکه سر کا ما نو په خپل ټرن کې واپس درکړي شروع کړ ورګه ودرا هغه نه کې مال برکه अगर किसी का अकीदा ये है कि नबी रसूल खुद खिताब सलाम सुनते हैं वो ऊपर दल्ले ने कसो कुछ خلري पे कोखा خلري पे कोखा किसी का क्या अकीदा है अस्सलाम वालेकुम नबी कही और जिसका अकीदा ये है कि सलाम और सलाम आपको पहुंचाया हां लरी पे निश्ते पहुंचाया دا किताब पहुंचाया शो کنه شو تا خبر ولي کې انا بويږي ترى شمخ دشه ما ده پرېدا ما ده پرې پر امیز ګلو کا ما ده پرېدا کنه زه راګر کړه مې अस्सलाम वालेकुम कही अस्सलाम वालेकुम नबी के और जिसका अकीदा ये है कि सलात व सलाम आपको पहुंचाया जाता है लरीना एक जमात मलाइका की इस काम के वास्ते मुकर्रर है जैसा कि हदीस में आया है तो दोनों तरफ पढ़ना मुबाह है बस बात इसकी सुनो अगर इब्न मसूद ने वफात शरीफ की सिगा बदल दिया दलते अब्बास के ना ना वो बदले इब्न मसूद ने मेरा वाला होगा ना अस्सलाम अला नबी है तो दे भाई तो कोई हर्ज नहीं और सवाल 71 नंबर से की बांधी डाल ले बाद वफात रसूल सल्लल्लाहु के सहाबा रसूल ने तशहुद में सवाल दुगुरा इस तरह जवाब हां सवाल वफात के बाद रसूल के सहाबा ने तशहुद में सीधा खिताब अस्सलाम वालेकुम नबी के बजाय अस्सलाम अला नबी से गैब से बदल दिया था चुनांचे सही बुखारी में अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मरवी है और फतुल बारी व ऐनी वगैरह शुरा हदीस और दीगर सहाबा ने सीधा तालीमी खिताब को बदल दिया और पसंद न किया तो मालूम हुआ कि खिताब गायब को दिया जाना जायज़ है या औला में ये बाहर हाल सलातो सलाम में या तशहुद में खिताब का न कहना अफजल है जैसा कि सहाबा के मामूल था वो सवाल की तो मुंजरा के तशहुद उस जवाब की और तसव्वुर तशक में इबारत पेश के अगर किसी का अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खिताब सलाम का सुनते हैं वो कुफर है ख्वाह असर वजह तशहुद का मुंज के खल्फ के बस के हुई कसम दे रहा कुछ बिना राका وثما دورا مفتي سيب راكا دغه ما سره ده مال مرغ ما سره ده ما دا وکیدا کنه مفتي سیبو ما دا وکیدا کنه ما دا وکیدا د مطلق ویل ده چې خود اوري اے مفتي سیبو لک صبر کا زه پتا لک صبر پتا تنقیح اے لک صبر ټیم شروع کو مفتي تاسو په ما خبر اورا نبی علیہ السلام اوري هر ټیم اوري کڅوک وای هر ټیم اوري کچا د خلافت ورکړ بیا چې قبر خواته لاړ شي او د هر چا خبري اوري هر چا سلام اوري قبر خواته چې څوک ورشي عند القبر د هر چا اوري د هر چا اوري استقلالا اوري کما دول ما دیوبل استقلالا راکا زه خیم استقلالا قال نه درځي تم بس خوا کړه دا مفتي زیبو د تشهود نه مفتي زیبو د مانزه خبره ځل لوګو ویل تشهود سی خبره بدل کی تشهود سی خبره بدل کی بدل کی خلاص شروع کوم بس نو مانزه کې نه مانزه کې دا نه ویل تشهود سی خبره بدل کی بار کی بدل کی مړه دا کنه مړه غزا مفتي صاحب خبره واکدا ها اوس نه ټیم نه شروع شو هغه غلې شروع کوم مفتي صاحب واکدا ما ته دلته واکدا ستا نه نه هغه غلم نه کوم چې شروع غلې هغه شروع لک سر کده لک سر هغه جماعت وې کې 127 وکړه بس ټیم شروع شاغله ده شروع شو مفتي صاحب 100 منټه پاتې دي 100 منټه شو ولې 5 منټه نو شي 58 باندې شاده وو سم ساته شي 2 منټه شي 8 منټه پاتې ده تا 5 منټه خوري الله بندا 8 منټه پاتې دي خاصه دې ګور وتا شاده وو 8 منټه پاتې دي ښا اے 8 منټه پاتې دي ښا 8 منټه پاتې درو باندې سما سناسته دستا سو سیدا مفتي صاحب ما دا وکي د برداشت ځان کې پیدا کړه دا دومره دروغ وي خوشبو علاقه ده کې دي الله تعالی وته اوري دا پکشته الله تعالی خو چې ګړي تاوري باندې چې اختلاف نشته دغه دا کوم خبره کې الله خو دې دیوال ته مورو چې اختلاف ده وسی وی
وې د الله قدرت نو دا د الله قدرت نو چې الله وته اوري عجیب خبره کوي دی وې کدا کدا ساتم زړه مخ کې بدی ان شاء الله والي پیش کومه پته ورشي دی خبره خوال شو از خیر کوئی بریلی دی ماشاء الله زمام دغه مقصد چې یو بریلی کوا سو د جمعیت نو باسه پرایمری سکول له سو چې بریلی کوا زمام دغه مقصد دی و حیات النبی د نصوص ثابت ته پدې کې مفتی سیبو ستانه زبر پدې کې او تنقیح کوم حیات النبی د نصوص ثابت ته دا ته کم نصوص وې پدې کې بلک دغه کې هغه بلګ وې لکه بیا دنیوي به ماته خې چې دا ته کم وې ستا مشر وې مولانا فضل الرحمن صاحب سره مشوره کوله چې جی حضرت نیمه نواله 35 منټه پورې عبد الله خورشید کلیپ را سره چې تورما چې مونږ تلو مولانا فضل الرحمن صاحب د مثلا قبر ته ولاړو موت حضرت جی دومره وخت درود وجو سره مشوره کوما ما ته جی وس دا سوا کما وس دا کما پلانې کافر کما پلانې مسلمان کما یو ورځ پلانې کافر پلانې مسلمان دغه وې بیا وې و چې دا خزر اغلا به شیخ طاهر وې چیرې چې دا خزه چې څوک مرګ شي دی دا مړی دی مثال په دا مړ شوی دی سړی چې سب چېرته لاړو د هغه قبر لاړو او روح چې دی په هغې باندې به ښځه لعنت وایي مفتي صاحب ځان پوه کړه ما تا ته ووې تا برابر کې هم دا خبره وکړه چې روح او روح له خبره کوي دا په تا ته په موضوع قرآن کې وایي روح اوري په دې مړی چې کوم دا دړ نه اوري پوه شوې په دې باندې هم ځان پوه کړه بل لا که نه چې دا خو بیا هغه دی منې لپاره ولې ته په ښځو چې دی ستا په نس باندې خو مړي اینې هم نو ته د خپلې ښځې بیا ولې لېږې خو یې لینې ستا په نس باندې خو مړي اوري نو چې صاحب باندې مړ اورین ته خپل خزه ولې صاحب باندې مړ ستا مشران وای سر ته مو درېګا پوته ودرېګا خو چې هغه ته تکلیف نه نو دا خو بیا یې نو بیا خپل خزه ملګا کنه چې مړی دلې نه پوه شوې په دغه باندې دا خبره اعتراض مکوا بیا ما ته ولي او تبلیغ والا باندې راکا تبلیغ والا باندې اوس کتاب راکا دا زما سره کتاب دی کلمۃ الهادی الی سواء السبیل الذین وکي جواب وکي په دې باندې چې شیخ سرباز خان صاحب درس تقریر ہے پاکستان میں تبلیغی مراکز دروس قرآن کا سلسلہ عرصہ سے نہیں ہو رہا کئی بھی بڑی بڑی اجتماع میں دروس قرآن کا اہتمام نہیں وہی تبلیغی جماعت چې په دې په دا اجتماعات کې د قرآن درس نہیں یہ قرآن چې دشمنان دي لیکن بیا لیکلي لیکن ان کی ایک بڑی غلطی ہے کہ عامت الناس کو قرآن کا درس دیا کرتے ہیں وہی دی وہی علماء خلاف سے کوي وہی ځکه د علماء خلاف کوي چې علماء چې دي عوام ته قرآن خو د قرآن خلاف دي بیا دلته لیکلي وہی د جهاد منکر دي نو مفتی صاحب چې د جهاد منکر وي ربي اجاب عن سنت الیاس وہی مولانا الیاس تبلیغان پیغمبر وہی ما ته وکیدا وہی د جهاد منکر کافر نه کوي دا زما سره علماء دیوبند او د دې کې مصنف نه اعتراض وکړ سما شروع په الله صاحب چې په دې ملک نه راځي وایي ناراضي اب ان شاء الله مې خیمه او د 15 کتاب تقریبا په علماء په تبلیغان لیکلي بیا مال راکا دلته بده کې کشف الغیتان تبلیغ نساء مفتی سیف الله حقانی صاحب دا وره دا بده کې لیکلي وي دا چې دا تبلیغی جماعت دا د قرآن دشمنان دي د جهاد دشمنان دي کلمۃ الهادی بده وګوره دا سوا سبیل ما ہوئے عبارت میں ہوئے دلته لیکلي اب ظلم تو ہے کہ جو نبیوں کی اس کی مخالفت کر رہی ہے ودا نبیوں کی مخالفت کوي دا رنګ ما سره غبل کتاب ده باقي کوم ذکر ستا تقریبا او یا کتابونه په دې پښکول شم کته مفتی صاحب تاسو سره لوس کړو حرام مخکې مسله راکو بلا تاسو سره لوس کړو وای حرام ته مناظره کو هر نن د بعد په یو موضوع جوړه د مناظره پته به ولګي ان شاء الله بیا وای شیخ توحید چې هغه وای چې جمهوریت جایز ده دروغ مو وایا هغه دا دنیا کاروبار دی موږ هم دنیا کاروبار دی په دې دنیا کاروبار کوي تاسو اسه وای سیاست او سیاست جمعیت سیاست او بیا د وټون په وخت مذهبي جماعت شي یو تر د پیغمبر وارثان دی مذهبي جماعت بل طرف ته پلانې دی یو کافر کو بل مسلمان کو کله مشر دی وای نشنلیان کافر دی په پتاوه پر دی کوي او بیا بل ټول وټون غوښتلو بیا کله عمران خان کافر دی ول وټون غواړي تک ستا کار دی مړ مفتی سی بو پوښوي بیا زته ته ما شیخ طلای چې دا چې شیخ د کابلګرام چې کم ته جمعیت ته کفر ولې مثال په دا کم دغه جمهوریت تا دا آپ کی مسائل والا ویلے کنده ویلے هغه ویلے کنده ویلے دا 15-20 علماء کې مغو ویلے ده دا ما مارا پټ کوتا شان تر استاد په کتابونو هم ده مخ کتابات ستا مشروعي زا حواله پیش کوم ستا مشروعي وې کسو کی مشرق نبی سلام ته وجه الله نبی نبی سلام مشرق ناوري تا دروغ چې الله ته دغله پس بګینشته دا زما سره د دیوبند کی مشر کتاب ده حقانی عقاید اسلام ده لیکلی دی وکیدتی سے قدم بشرک اس سما ہے اللہ تعالی جس طرح نزدیک اور دور کی بات سنتے ہیں کسی اور کوئی بھی یوں سمجھا مشرک ہو گیا وہ سو کہ نزدیک اور اللہ پر وکل گئی دا البراهین دا چې زما سره چې ده اول دا پیش کوم تعلیم الاسلام دیو کی لکھی شرک سما نے خدا تعالی کی صفات سما یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا مسئلہ اعتقاد رکھنا کہ پہلا پیغمبر یا ولی ہمارے تمام باتوں کو دور سے سن لیتے ہیں یا ہمارے اور کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں سب شرک ہے البراهین قاضی گم دغ الفاظ کے لیے مفتی صاحب لہذا اصل تقریر کرتا ہوں دے لیکن یہ عقیدے کی پاکیزگی کی ندا خطاب اگر پاک علم کو اس عقیدے سے کرے وسلم بلا واسطہ استقلالا سنتے ہیں بلا واسطہ استقلالا سنتے ہیں وہ شرک ہے تا تمام دو استقلالا نور ہر ٹیم نوری سب حدیث مشرق خبر کو بلا واسطہ انبیاء جو
درسې چې کوم پتاو پر دغه اختلاف نشته دا ستاسو مشر کتاب دی دی وی که څوک چې دی حتی کہ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سماع سلام و جواب میں سلام کے لیے مزار پر آ کر السلام علیکم رسول اللہ کہنا شرط ہے اگر کوئی دور سے کہے سلام کہی ہوئی دا چیز عین شرک ہے یہ قدرت کے نبی خود سن رہی ہے تو یہ شرک ہے پتہ سرفراز خان صاحب در وہی او په دې کې چې دا کم تایز راځي دا ګوره اصلاح په سره ته اصلاح لیکل باقي باندې هغه په کلیپونو کې وضاحت موجود ده دلته سرفراز خان صاحب دروي او حلال حرام چې تم وي هغه لغوي پیژنه خاص شریع او حلال دغه چې ده شرعي او فقاو لغوي هغه پیژنه دلته دا مشر نکلي دي دی وی چې څوک کوئی دور نزدیک سماله چې مساله چې دا وي لري نه چې څوک قیل هغه مشرک ده او سر دغه وی او پتا مو محمود کوم وی د لري نه اورېده شرک ته مفتي سي ماته توجه وکا مفتي ته موبایل وړ مفتي تیاری وسو بس ما پتا بیا تنقیس وو تا دا اوس پر جواب د یو دیونه کو ستا مشر ما پیغمبران ته ټي وی ګان ویل لاګي جواب را نه کوي هغه کی تاسو داګي بیا ته ما ورستو وي مفتی صاحب ستا مشر داګي با کې سما با کې مت مسلې جوړ کړي په اخر کې ته ما وي معیار الهیت متعین کا معیار الهیت تعالی درځي کنه درځي دا خو ته وایا د بحر کلام غي عبارت ولا ورکه کبه دغه کې ما دا شاعرو ما تر دغه اختلاف ته ما ته وي بیا وی د مانزه خبره وکړه قسم دې پاکي دوا پاک ما ته وي شاغوی نبی علیہ السلام حکم نبی د شاعر وي زکه چې څنګه چې په مانځه کې سړی او داس مات شي چې بیا او داس لذي نو کدا افعال مانځه کې حقیقتا نه نو دا او داس لپاره لپاره څنګه شو دا حکم دی نو تا ته ما وی ته حکم نبی چې هغه ته کافر وي کنه دا مشر ته ټول شوافی ته قایل دي نو شعبو ته کافر وي کنه بل خبره تا ته مې الوزي دا کوم عبارت پیش کړو دا روح المانی په دا پیش کړو بهر کلام دا ټول نه ما پیش کړو جواب نه کوي بیا ته نبی معنی نو نبی صلی الله علیه وسلم دا نبوت چې دا د روح صفت معنی اصلا کای په اعتبار د اعضاء معنی په اعتبار د اعضاء معنی د مشر د مرګ سره ختميږي او دا قاعده د کفر ده او کته په اعتبار د سپی سي اصلا روح لمنم نو ته هغه کې تعویذ را تعویذ د کفر پته دی لګوله پته خپل راغله پوه شئ اوس مفتی دی بو دا مشر دی وای یا رسول الله و یا محمد برسول به طریق لسان جایزون او بیا کتاب دې کې وای چې دا استعانت ان شاء الله ته اعتراض وکړه بیا ستر ګرنا کومه دا د ما سره کتاب ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب لسټرونو ولا تر اوسه پورې نخره فقها اصول تراغه کمه چې ال تلیکلی دی نمبر 1 دویم نمبر د جمعیت العلماء ولا تکفیر تراغله عبارت پیش کول هغه چې جمعیت کې نه دي اصولا ورته ما ویلا د ما ته ویو چې جمعیت نریو کاړو یستو پلان کې به داخل نه وغیرہ خدا مې اهل سنت سره تعلق ساتي حضرت کاړو صاحب نمبر چې حواله درته پیش کړ او جمعیت دستور کې لیکل دي په نمبر 9 باندې چې په جمعیت کې به هغه سړی شامل دي شي تنظیم کې چې څوک د بل تنظیم رکن نه مذهبي سیاسي دلته ما ویل چې د نور جماعتونو سره تعلق ساتي تر هغه د جمعیت العلماء ولا تکفیر ته خپل پجبریان دي کافر لرا بیا بلال مولوی صاحب بار یو خبره کې جواب درانه چې ما مخ کې ویل دي مولوی صاحب چې دا فیصله به ان شاء الله ول خلک چې اوري به فیصله کوي چې جواب مان نه کړي کته نه کړي دریم نمبر د عبارتونو کې مخکې د چل وکړو په دې کې چې و یاره پلان کې وای فاتحه کې صحیح طریقه چې اوریدل شرک دی الان کې هر شخص کو پکر هر جگہ سے هر وخت سننا دوی هر جگہ سے د لری خبره کوي دی وجه کومه ته اول ویلو چې کتاب په خبره کو د زما سره غنه منل پلیسمنت کې څومره پیش کول سم ته جوابات کو نو پلیسمنت کې هو راغلی لس جوابات نه کیږي دغه سي د مور تر جمهوریت سے باندې دروغ ویلا هغه په سوال کې لیکل چې په تشهود کې سلام صحابه کرامو کې اختلاف هغه باس کې چې په مونږ کې ویل کیږي بیا په خپل د بعید الفاظ دلته په جواب کې موجود دي خو دې هغه سيزونه لري کوي دریم نمبر د مخکې وای کشف کې ولې پیغمبر دروغ وای الان کې دا غریب په دین پوری چې وحی جدا شي کشف ظنیات وي پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ ناراضي هغه د ولی سره تعلق ساتي او کاش مونږ سب کله په دې اصطلاحات پوری دي دریم نمبر دی وای تعزیت ژوندو ته وي اے مونږ سب شیخ طیب صاحب وای کنه په ویډیو کلیپ کې درته و وای زه خپل په سفر او مخبلو ملګرو ته ویل چې جنازې ته ورشي دا جنازه تعزیت کې دعای دویم نمبر شیخ طیب صاحب چې دعا کوله ول الله تعالی دې ګناهونه معاف کړي اے چې یو سړی مشرک وفات شي نو هغه ته دا دعا کول چې الله ګناهونه معاف کړي شرک معاف کې دین او قران مجید منه پرمل د څه تعویلات کې خلک دوندر پس خان دي تعویل جوړیږي نه بیا مخ کې دی وای کوئی تعلق نه راځي په دې باب کې ما پیش لړ چې پنځ پیرانو چې کوئی تعلق نه کوئی تعلق بیا خبره خلک مال کوي پنځم نمبر دی وای ذخایر ولا بریله دی هغه وستلو ما ویل دغه شخص په خپل ویډیو موجود د ذخایر ولا سره زما تعلق نشته بریله دی شپږم نمبر دی وای حیات النبی صلی الله علیه وسلم چې کوم نصوصونه ثابت دي وای زما ستنه دا سوال لیدا سوال او په حیات النبی صلی الله علیه وسلم خپل ځای باسو کوو نو سره مناظره شوی دا دلته ما ستاسو
تاسو هغه تعرض ثابت کو چې یو ځای ورته یو څه بل ځای ورته کفر وي بل ځای ثابته په خپل د خپل کفر ثابت کو بیا ما ته وای موزه القرآن وای او الکه زما استاد موضوع القرآن کې بده وخت مثلا تاسو تعرضات ما سابق له موضوع القرآن ور مسلک جدا رستا جدا ده بیا د علم غیب په خبره باندې ما ته وي ته چې قبر ته د فقهاو لیکل ما نه لیکل چې د قبر ته سر طرف نه راځه او تر عمومین ګستاخیل تکړي په خپل ځای عبارت راځي زه پېښ کوم ان شاء الله العزیز بهر ستاره نو ته په لین یا سجین کې منې زه په دې قبر کې ول حیات منما نو کړه قبر په خوا کې ول ما دا ثابت له چاغت تر سلام نه پته کیږي لکه ابن عباس په سری روایت کې چې راځي هغه پر ته ابن عباس نو په سیدل تر ټوګي وکړه په مو په سری ټوګي نه دی کړي کفر دی وکړو باسا او ته چې ته خپل ته روح منی دلته سره حیات نمبر علم غیب دی ور ثابت کو بیا کلمۃ الهادی تراغه و هغه چې پنځبیران درس د قران تبلیغان درس د قران نه کې دا نه کې ګوره ما خو درج تاسو تبلیغانو ته کافران وای زما مشرانو کې چې تبلیغان ته دغه کافر لیکل ذمہ دار مشر بسم الله وکا باقی دا چې تبلیغی جماعت والا معصوم نه دي کوي غلطي کوي زمون مشران په باغی باندې تنقید کوي خو باقی دا چې دغه میشن ز صحیح ګڼم عقیده صحیح ګڼم نظریه صحیح ګڼم زه عقاید په نصاب صحیح ګڼم ته هغه ته کوبر شرک وستاو زمو خلاف کې فرق شته دریم نمبر به وي د جمهوریت د دنیا کاروبار د ان الله و ان الیه راجعون دغه سیاست اصلاح المعاد والمعاد د انبیو کارو ده د خپل قوم دنیوي حالات برابرول او اخروی برابرول دته ویل کېږي سیاست او نن سبا د مغربي جمهوریت او پاکستانی جمهوریت هغه لنجرواره ده تا اک سیاست کاروبار وګرځاو یعنی ستا په نسبت نوز بالله انبیای کرامو کاروبار کو اول ته چې نېشنل پارټي ولنه مفتی توصیف سیب دي او اسد قیصر دی له وټونه وختل د دنیا کاروبارو ال تستاره پر کوپر نو و ير لودیانوي سبب هم لیکل ټیک د مغربي جمهوریت ته مون کوپر وایو هغه فرق دی په دوړو کې ال ته هغه دلته مګر وړو بیا وای او خپل مشران دي هغه باقاعده ول وای خپل مشران ته وصیت کوي د شاپور شیخ په صفه نمبر 2 باندې دی وای چې جمعیت العلماء اسلام د پر تعلق سره غیر اسلامي نظام د پر جدوجہد کوي مخکې او دوه قسمه ده وای جمهوریت دوه قسمه ده ستاري مشرم جوړ کړل فتح الرحمن جمهوریت دوه قسمه ده دنیوي کاروبار خبر نه وای دوه قسمه ده ستا مشر شاپور چې ګوې ورته کافر بیا دریم نمبر دی وای ډاګي شیخ صاحب لیکل یا رسول الله بطریق الاستعانه جایزون الان کې ډاګي شیخ ابراهیم الله ویډیو موجود د اخر کې پنځبیران زماري عبارتونو غلط مطلب به رہی مونږه کتاب کې جواب کړل الحمدلله الاستعانه لفظ مشترک د مفتی شفیع صاحب رحم الله لیکل دی داګه نه وسیله مراد دلته په خپل د وسیله باب اور باندې منعقد کړل ته د یو چا عبارت مطلب دغه عقیدې نه خلاف ما خلا مخکې زم بهرال ځا قید ما شروع کړو پنځبیرانو دلته د پنځبیرانو 48 نمبر دلیل ته زما یو طرف ته فهم میت ادراک میت د ملحدین ایجاد د شفاء الصدور دی وای ان مساله سماع الموتى واجابت ومعرفت مختلق للملحدین و اذا سماع الموتى فهم میت دا سيزونه چې د ملحدین ایجاد د فهم میت دویم طرف ته اقامت القرآن صفحه نمبر 94 میں کوئی و اس حدیث سے میت کی روح فهم اور نطق کا قبول ملتا ہے د حدیث نه چې کومه مسله ثابتېږي پنځبیران هغه تر ملحدین ایجاد وای اوس ګوره پنځبیرانو په احادیث منل د ملحدین وکړي دی وجنه خو د بخاری حدیث را د قرآن په خلاف باندې پیش کړي او په دې کې دا تحریرات د مولانا حسین علي صاحب مولا بقایده فهم میت باندې حدیث پیش کړي مکه راځو 69 نمبر عقیده پنځبیرانو مکه زمونی صاحب اعلی سنن د رضما پلاس کې دیوم لیکلي دا فهم میت او د دین مخ کې راځو مونږ صاحب دی وای کتاب الروح کې وای الا ترى ان الاحاديث الداله دی وای تنه پوهیږي چې حدیث دلالت کوونکی اعلی ذالک په دې فهم د میت باندې ثابته متواتره د ثابت متواتر دي او پنځپیریان او اکا حدیث به په مثال کې پیش کړي او پنځپیریان سوي پنځپیریان د قصر د ملحدین وی جادو مخ کې حواله پیش لاله د قرانګي شیخ القرآن پنځپیر سبق 132 کې وای او میت ظاهر زنانه باندې لعنت وای په خپل او التفهم هغه ثابت کو یو طرف تر ملحدین وای او بل طرف ته د عقیده لري 50 مکه زمونی سے وہ 51 نمبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائی مشکات شریف صفحہ نمبر 154 ما ترا کا مشکات شریف عائشہ رضی فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات شو زما قبر مبارک در اعظم ما پرده نه کولا ما به وی دا زما خاوند زما او دا روایت واوره پنځبیرانو واقعي ګستاخی بیا واوره عائشہ كنت ادخل بیتی الذي فی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کور تر اخرم چې نبی علیہ السلام پکې دفن دي و انی واجون صوبی واقول انما هو زوجي وابي يوم بلار دي بل می خاوند فلما دفن عمر ما فوالله ما دخلت الا وانا مجدور چې عمر دفن شو بیا زنیم راغله مگر ما پوره پرده کوله حیا من عمر د وجد حیا د عمرنا حیا من عمر اوس پنځپیران سوی در پنځپیران هو عائشہ رضی الله تعالی عنها برکتو فتل شاد دی وای
وان صاحب العقل لا يقول به صاحب د عقل په دې باندې قول نشي کولای لان الميت اذا يرى من تحت التراب زائره فكيف لا يرى من تحت الثياب الکه و چې د خاورونه هغه د کپړه لیدې شروع دغه عورت نشي لیدلې وې د عائشه رضی الله عنها په دې باندې څنګه دا قول کړی دی وې چې عائشه رضی الله عنها چې ما په پرده چوله ما په ځان پرده کوله ګور صریح حدیث مو ام المؤمنین په باره کې سوې چې الته راغي عورت کته نعوذ بالله بل طرف ته وې ام المؤمنین دغه کما عقلی خبره کړی دا نو تاسو ام المؤمنین په باره کې صریح ګستاخی عقیده نمبر 52 ته زما کتاب روح صفحه نمبر 78 کې وې اعاده الروح احادیث متواتره دي الاحاديث الصحيحه المتواتره تدل على عود الروح الى البدن وقت سوال دی روح اعاده کیږي جسد ته در چانه ثابت دي متواتر احادیث ابن قیم رحم الله فرمای او دلته وای ندای حق د نیلوی سے سبق 177 کے اپنی اس دیرینہ جسد عنصری کی طرف واپس لوٹے گی اس سے پہلے روح اپنی عنصری کہیں نہیں لوٹتے وہ روح بر قیمت پر واپس کی گئی یاد ہے کی گئی دیر مک کس قسم یاد نہ کی گئی نیلوی سے وای نو گویا د متواترات نه انکار خو کفر دی نو نیلوی سے پنځبیران دلته متواترات نه منکر شو بلال په اصول باندې کافر شو اگر چې موږ تعویل خایلو نمبر 53 کې د پنځبیرانو وې زمکه والا قبر نه دی پنځبیرانو وي ازمن اکابر زمخ کې د عبارت پیش کو هغه په وسط کې مفهوم راوړي د جسم لپاره عذاب ثواب ثابت دی او پنځبیران سوې دا واوره او عقاید علماء اسلام سب 137 کې اس سے واضح ہے کہ عذاب ثواب والی یہ زمینی قبر نہیں قبر سے مراد وہ مقام ہے جہاں ارواح رہتی ہے قبر آغا دے دا قبر نہ دے اوس د اومان ته حسب من بالقبور باقی نه استدلال کو نیلوی سے پدی مستقل رسالم لیکلی د پدی باندې او مخکې قران لا تقوم على قبر فقبر مودريا حتى زرتم المقابر تدریج تاسو قبرونو سر زیارت کو وما انت بمسلم من في القبور او حدیث کې راځي دا وصاتم موتاكم في قبور کله چې مړی په قبرونو کې دي نو په دې قبر کې دي قران مو د قبر دا قبر دی حدیث مو قبر دا قبر دی پنځبیران نه پاسې دی دا قبر نه دی مراد قبر خو دی په اسمان نه بر پل تپلین یا سجیر کې دی اوس ګور سری د قران نه مر کې بلال په اصول سر پنځبیران کابرین 54 نمبر عقیده کشف او مماتیان تحفۃ الاشاعات کې وی کشف ثابتول علم غیب د صفحه نمبر 302 العجب كيف يثبتون الكشف للعلماء والاولياء وهل هو الا اثبات علم الغيب لغير الله وې دا اولیاء د پاره کشف ثابتای او دا نه دی مگر علم غیب د غیر الله لپاره علماء دیوبند سوې دغه کشف شته او پدې کې کشف ثابتای غنگوی صاحب رحم الله صفحه نمبر 83 کشف کمال ہے یعنی پدې کې ثابتای د اولیاء دیوبند باندې علماء دیوبند کافرانو مشرکان نعوذ بالله خپل فتوی مطابق